سبق قرآن پیسې لیا صحیح ده چې مې جمعه ته ځي خو لاول پیس ورکوم صحیح ده. ته په جمعه کې کېنولې ده ډوډۍ را باندې خې د پیسې را باندې خې کپړې را باندې خې دي صحیح ده مطلب دا ده که تاسو خبر کوئ نو موږ خو په دې باندې خوشاله موږ خو تاسو موږ د جمعتونو نه وځي وروره وختي ما دی یو ښکلی باباجو چا راته وښودي موبایل کې نو هغه وایي چې دا امام چې مونږ په دې جومات کې ساتلی دی ما نه یادې هغوی خپل امام یادوي وی دا امام چې مونږ ساتلی دی دې جومات کې وی دله زه پیسې ورکوم دله زه اړه ورکوم دله زه ډوډۍ ورکوم دله ما د ډوډۍ نمبر یې دی د کور نه وله زه ډوډۍ لیږم او دله ما د شپې ځای ورکړی دی او چې دی دله زه د وړو پیس ورکوم د سبق او دی بیا هم مونږ ته دین نه ښیي ګیله یې کړې ده زه د هر څه ورکوم او ملا ما ته دین نه ښیي هلکه ته خو راشه دې ملا ته کېناو د چا خبره ګوډه ماته کا تا ته خو کوم ملا دین ونه ښوده کره څه دی مداهن دی دا د بیا کتمان حق بېځایه علماو باندې اعتراضونه بېځایه په ائمو باندې اعتراضونه بېځایه په استادانو باندې اعتراضونه دا د خلکو کار دی کسب یې جوړ کړی دی هسې که ته تپوس وکړې دا څوک چې وایي چې دا ملا داسې او دا ملا داسې ځان نه یادوم بل ملا یاد داسې شو هسې ته د دغې سړي نه تپوس وکړه او په 3 کاڼي ولې طلاق ورکړه ځکه کلما خو څوک پېژني نه په 3 کاڼي ولې طلاق ورکوه ته قرآن وخوره او طلاق وخوره چې تا دې ملا له چېرته د خپل له کور د منګي اوبه څکلو له وړي دي دا نه خو چې بس تش خلکو په زمونږ د امام چې دی نو دله خو مونږ اړه ورکوو او دله مونږ پیس ورکوو د وړو د سبق او وړو ته سبق نه ښیي دا بېځایه اعتراضونه بېځایه څه ته راشه کښېنه ملا ته ووایه ما ته دا وښایه ملا ته ما ته مونځ وښایه ترجمه یې راته وښایه چېرته ایمانیات راته وښایه قرآن درس راته وکړه د قرآن ترجمه راته وکړه ناظره راته ووایه که تا ته ونه ښووه نو دی ملا له دې دا کوپړی ووه په لوړ باندې او 2 ډوله یې کوله دا خو بیا تا ملا نه دی ساتلی دا خو تا بیا چېرته ځان له ملنګ ساتلی ملنګ ځکه ملنګ دی ته وایي که نه زمونږ دې معاشره کې ځکه ملنګ خو جدا تعریف دی خو دې معاشره کې چې کوم تعریف کوو مونږ ملنګ دی ته وایي چې دی صرف تیاری ته پروتي او د لوی بولو ګټې په پسیم ته وړی هغه ټیشو پیپر یو پسیم ته وړی نو دا خو بیا مولا نه دا خو هغه ملنګ دی د پیر بابا هغه د پیر بابا حتک نه کومه خو لکه دي چې هغه ملنګان پکې تیاری ته پراته دا خو بیا تا مولا نه ساتلی تا پوره پلار ساتلی دی چې تا ته حق دین نه ښیي که نه دا خو ټیک خبره نه ده خو لکه هسې بېځایه دا کار نه وي په کار چې کله په یو ملا پسې خبرې او کله بل ملا پسې خبرې دې سره سړي اخره خاتمه خرابېږي امام ذهبي ذکر کړي چې څوک د علماو پسې هتک کوي او د دې بد وایي که نه د دې سړي اخري خاتمه پسې کېږي په کفر باندې کېږي دا ښه خبره نه چې علماو پسې بېځایه خبرې کېږي نبی علیه السلام وایي من اهان العالم فقد اهان الرسول ومن اهان الرسول فقد اهان جبريل ومن اهان جبريل فقد اهان الله ومن اهان الله وسوته ګوره وس په کې زتا ته مستاسف تانه واست پوس کو چې چا د عالم سپک بیان کړه او د عالم هاته کې وکړو نو نبی عليه السلام وایي دې سړی د چا هته کو د رسول الله هته کې کو د سپکې بیان کړه او چا چې د رسول الله سپکاوي بیان کو دې سړی د جبرئیل علیه السلام سپکاوي بیان کو او چا چې د جبرئیل علیه السلام سپکاوي بیان کو دا سه سوال کده چې الله تسبکو قتل او د الله سپکاوي بیان کو نو تراته وایا چې څوک په الله باندې سپکو الله پر الله انت عن کینو دا سړی څه شو څه شو کافر شو نو ته ماته ووایه چې څوک د عالم سپکه بیانوي
نو چې څنګه هغه آخري نتیجه راوځي نو دا نتیجه په دی اول کې هم راوځي. امام شامی رحمه الله یو عبارت ذکر کوي، هغه وی لو جلس احد من الناس اعلى من العالم، کچرتا یو سړی د عالم نه په مجلس کې بر سے ټکی راستو، عالم نه لکه مثال به وای په کټ کې تنه بر سے ټکی راستو، خو سره پاره کې راستو د دې د پاره چې دی عالم سپک بیان کی، د دې د پاره چې دی عالم هتکو کی، د دې د پاره چې دی عالم ته سپک ګوري، نو هغه وی طلقت امراته خذ په طلاق ده. امام شامی وی او کچرتا او المزاح د مزاح ته پاره د کینا چې د مولوی صاحب را تقاریږي کنه، نو هغه وی چې دغه فیتعذر د سړي له تعذير ورکه یو دوک وته کې وای ولې د مولوی صاحب نه برا کیناست. امام شامی وی چې طلقت امراته خذ په طلاق ده، او خذ بچا طلاقيږي چې مرتد شي خالي اسلام نه، ځکه خذ مسلمانه ده او دا سړی څه ده مرتد ده. امام شامی وی بیا وګوره ځان له پتا وای شامی هغه کې ذکر کړی دا عبارت دغه سي، یا به د نور علماء بیانونه ووري هغه دغه سي وی، نورم ځای په ځای علماء دا ذکر کړی دي، لکه اکبار الملحدین وګوره د شان ورشاه کشمیری رحمه الله، یا چې دینو دا سي نور پتاوی وګوره آپ کے مسائل اور ان کا حل وګوره د علامه لودیانوی سے دې سړي باندې د ارتداد پتو لګي.